ډېر ازمایښونه کړي دي، امتحانات یې پرې راوستي دي، خو ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی دی. په زړه کې د الله مینه وه. یو واقعه ده، ابراهیم علیه السلام وړوکی دی، ګډې بیوي سره یې شاته نه اواز شو الله، د باندې دا نوم ډېر خوب ولګېدو چې شاته یې وکتل یو ملنګ دی. نو چې رانږدې شو ابراهیم علیه السلام ورته وایي یاره دا نوم خو راته یو بیا واخله. نو هغه ورته وایي اخلم خو په یو شرط باندې. وایي څه شرط؟ وایي د ګډو نه به یو ګډه راکې راغله. هغه وایي بالکل قبول دی. نو هغه بیا وایي الله دله نور هم خوند ورکړو. ورته وایي یو پیره خو راته بیا ووایه، بیا درته یم خو شرط به منې. وایي څه یو دوه ګډې به نور راکې. نو هغه ورته وایي در کوم نه نه دوه ګډې ورکړې. بیا چې کوم دی الله وایي نو دله نور هم مزه ورکړه. ورته وایي دا نوم راته یو پیره بیا واخله چې د کم یو انسان چا سره مینې دغه نوم کې خوږ لګي. ورته وایي بیا یو شرط به منې. وایي څه؟ دا ټولې ګډې به راکې. وایي ټولې در کوم دا نوم راته واخله. نو هغه بیا وایي الله. بیا آخره کې چې کوم دی رانږدې شو ورته وایي زه فرشته یم انسان نه یم. وایي الله رب العزت زه امتحان ته رالېږلی یم چې ورشه زما په خلیل او دوست باندې امتحان وکړه چې آیا په زړه کې زما سره څومره مینه ده، محبت دی. نو ورته وایي ته په امتحان کې کامیاب شوې، زه ستا نه یو ګډ هم نه اخلم. عزتمندو الله رب العزت فرمایي چې اے انسان تعالی چې دا زړه ما درکړی دی دا زما کور دی، په دې کې به زما مینه محبت اچي، په دې کې به بل چا ته ځای نه ورکې، د بل چا محبت به نه اچي. چې کله انسان په زړه کې د الله مینه محبت راغی نو دغه انسان ته به د الله رب العزت ټول احکاماتو باندې عمل کول آسان شي. او دا شان چې کوم یو انسان په زړه کې الله یادوي